نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناستے ورسره صحابه کرام ناستی 38 صحابه کرام تعداد ورسید. حضرت ابوبکر صدیق وی د الله رسوله یو اجازت در نغواړم هغه کې به مال اجازت راکې. حضرت ابوبکر صدیق وی صدیق وایا د الله رسوله زمونږ صحابه تعداد 38 ورسید. د الله رسوله مونږ به تر کم وخت پورې په غلا باندې دین پرچار کو لګ دعوت خو اجازت خورا کوي چالل اعلان تبلیغ شروع کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوي حضرت ابوبکر صدیق د علل اعلان علل جهر د تبلیغ وخلا نه لري منګه صحابه انتهایی کم دي 38 دي. حضرت ابوبکر صدیق وای د الله رسوله منګله اجازت را منګه علل اعلان تبلیغ کو. رسول الله مبارک ویسا تاسو ته اجازت ده. صحابه کرام روان شل حرم شریف تورالل مسجد حرام دے رسول اللہ مبارک ور سره دے صحابه لاړ خپل خپل قبیلو ته تبلیغ کوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حرم کې ودرېدا خلکو ته لږ زما خواله راشي. خلک د حضرت ابوبکر صدیق نه غیر چاپیره شول ورته وایي سچې د کم پیغمبر د دین تبلیغ کوما دا خبر هم تاسو اورېدلې دا صرف یو اعلان دی یا ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون. اے خلق لا اله الا الله کامیاب بشئ. زم دا پیغمبر په نقش قدم باندې راوتم زم تاسو ته اعلان کوم یا ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون. اے خلق لا اله الا الله وای کامیاب بشئ. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلیل خبر وتلو هغه قیمتي جسم تاسو ګورا خلق څومره گزارونه په باندې کوي. خلق را پنشل په صدیق اکبر باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اسمه کې تراواچو گزارونه ولا ور کوي چې دې خبره باندې خو زمون درې ځان ته پیغمبر وای در سره دشمنی را وستو مرګره شوی د دین ته پرچار کې تبلیغ کې. حضرت ابوبکر صدیق هم هغه یو आवाज کوي یا ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون. خلق رواچو په مخ باندې گزارونه ور کوي. یو بدبخت راغی هغه بدبخت حضرت ابوبکر صدیق په مخ او په شونډو باندې په پیزار باندې گزارونه شروع کړل. کله چې هغه بدبخت را پته ولګیرا چې صدیق اکبر د پیزار پر تلی باندې صحیح خوګ نشو دا پیزار داسې په مورګ باندې کو شونډې د صدیق اکبر چې کوم نه حل شروع کړل د کوم شونډه نه چې تبلیغ نه دا وته مخ او پوزه حضرت ابوبکر صدیق والا کله چې صدیق اکبر بیهوش شو بالکل ہوش دیوالوت هغه بدبخت بیا هم نه پرې خوده دا خلکو ته وسی ماته پرې دوی تاسو سیرته شي داسې ټوپ یو په جوت باندې با د حضرت ابوبکر صدیق په خېټه باندې هغه ټوپ بیا به کو شو بیا به داسې په جوت ټوپ د صدیق اکبر په خېټه باندې کله چې بیهوش شو خلکو حضرت ابوبکر صدیق هغه کوړمه تا او خلکو ته چې کوم دین خبر ورسو صدیق اکبر را غرزولې هغه بدبخت په پاسه ټوپونه وي خلک رالل رشتہ دار رالل هغه بدبخت ته اخواګه. حضرت ابوبکر صدیق کور ته ویل صدیق اکبر په وښ کې ناراضي د دې مدرسو د دې محفلونو د دې شات قربانیان پرتيري. حضرت ابوبکر صدیق په وښ کې ناراضي خلق ته چاپیره تاو د رشتہ دار غیر مسلم رشتہ دار आवाज ورته کوي هغه आवाज چې کوم نه نوري جواب نه ور کوي. خلق چې کوم نه چاپیره ناشته کله چې حضرت ابوبکر صدیق په وښ کې راغی خلق په وی چې اول خبره به صدیق اکبر سکي کله چې سترګې وغړولې خلق زمانه چاپیره تاولې مال هغه بدبخت گزارونه را کړي وړومبه خبره د حضرت ابوبکر صدیق په جواب باندې چې وی خلق ما پرېدوي ما تلګ د خپل یار محمد رسول الله خبر را کوي محمد رسول الله اگر رو دے او که خلق زخمونه ور کړي خلق پاسه د رشتہ دار ورته وای د کم سړی په وجه باندې تا گزارونه خړل وس په وښ کې لراله دا هغه سړی هغه نوم د خلینه نه غورځي خلق مور ته وي امي خیر تا ورته امي خیر د لو بور کا خوراک ورکا د درا کم باس کم نه خبره په مونږ باندې خنه لګي هغه سړی د وجه نه د گزارونه خړل وس بیا هغه سړی نوم په خله باندې علي حضرت ابوبکر صدیق ته مور امي خیر ورته وای بچیا لګي وبوس کا خوراک وکا زکه ډیر وخت به هوش پروت ورته وای مور په هغه ساعت مې قسمی د کم ذات په قدرت کې چې زما ساره تر هغه وخت پورې د وبو ګټ نه کوم نوړې چې کم نه ماتوم تر سو پورې ماته تاسو د خبر یار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر نه را لګلې هغه ورته بچي ماته خو پته نشته هغه ورته مور لاړه شه ام جمیل خاله ورشه داغه نه تاسو چې محمد رسول الله څنګه
زما زړه ته به سکون میلاو شي چې کله ما ته نبی علیه السلام د خیریت خبر راورسېده. لاړه مور ام خیر لاړه ام جمیل ته وایي خور یو تپوس د بچي رالېږلی ما محمد رسول الله څنګه دی؟ هغه ورته وایي زه خو یې نه پېژنم. ځان یې نانګاره کړه چې هسې نه جاسوسۍ له راغلي. هغه ورته خپل بچي رالېږلی یم. حضرت ابوبکر صدیق او ګزارونه یې خوړلي. ورته وایي محمد خو نه پېژنم خو البته ستا د بچي تپوس ته به ستا سره ورشم. کله چې راله د نبي علیه والسلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر وته وسته پوسی راله او ام جمیل د حضرت ابوبکر صدیق باندې ورنسکور شو. ورته وای صدیق ما پیژنې شاهد ستا په سترګو باندې تیاره ده تا په مخ باندې ګزارونه د هغه بدبختونه خوړلي دي د دین د پرچار په بنیاد باندې ما نه پیژنې زه ام جمیل یم. ورته وای ام جمیل دا راته وایه محمد رسول الله څنګه دی؟ ورته وای الحمدلله ټیک دی. وای اوس دې ټیم کې کوم ځای کې دی؟ ورته وای دار ارقم کې ناست دی. ورته وای یو احسان په ما باندې وکړئ تا او زما مور زما لاسونه ونیسئ ما محمد رسول الله ته ورسوئ. په خدای قسم زړه بې قرار دی سترګې چې کوم دی نو نه ودرېږي. زما ژبه به د محمد د نوم نه سوا بل نوم چې کوم دی نو دا نه اخلي. زما خوب خوراک ورک دی تر څو پورې ما محمد رسول الله په خپلو سترګو باندې نه یې لیدلی. هغه ام جمیل ورته وایي ابوبکر بچیا لږ صبر وکړه دلته به هر مشرکین ګرځي که ته یې ولې شاید ظالمان بیا په تا باندې ګزار وکړي ځکه د نبي علیه الصلاۃ والسلام دین منلو ته تیار نه دي. لږ صبر وکړه تیاره شي موږ به تا بوځو. کله چې تیاره خوره شوه که څونه خلک لاړل هغه حضرت ابوبکر صدیق هغه یو لاس ته خپل مور په اوږه باندې ورچوي بل طرف ته ام جمیل ونیو لاړ دار ارقم ته ورورسېد. دروازه وټکېده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دننه صحابو سره مشوره کوي څوک دی صدیق اکبر دی. ورغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق باندې راښکته شو تندي باندې خپل کو مبارک تندې د رسول الله مبارک شونډې په ولګېدې. ورته وایي صدیق دا راته ووایه ډېر زیات وهل دې خوړلی او طبیعت دې څنګه دی؟ حضرت ابوبکر صدیق وایي د الله رسوله نور راته تکلیف نشته خو کله چې هغه بدبخته زما دا شونډې او دا پوزه پیزار په مورګه باندې ووال د هغې نه ماته ډېر زیات تکلیف دی. را پوزه مې هم خوږېږي را شونډې مې هم خوږېږي. رسول الله مبارک ورته وایي صدیقه حوصله کوه خیر دی د دین دپاره به مزید نورې قربانیانې راځي.